اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما ذاکر الله نوم دی د سواد سیمې سره تعلق ساتم قدرمندو کتونکو څنګه تاسو په تر په 2008 2009 کې کوم حالات راغلي پای کې ډېر خلک بیا وته ځکه حالات ډېر سنگین او ډېر خراب حالات نو پای کې مونږ هم وته او زمون ټول فیملی وته او زما نیا دلیم وته ماګان مم وته نو پای کې راغله بیا ډېر راګړ شي نو خلکو نه مغلاګانې کوئی زما د نیا دل نه اغلا کړی و نو موږ خلکو کار کړو زما د ماما راغی سره د خپل کور والا هغه سره مراله مونږ نور پاتې شو نو دا یو سور دي دی و په کور کې نو مونږ ته حالات خراب دي او راځه نو به سې کارو شو د خزې د ګردو بیمار و پدې باندې دړ لاغله نو دی ودی چې مال ګولې راوړه نو د در کپړې خنې شي دی چې راشه کپړې دا کپړې هم چینج کوم بار ته وځم نو سخوراک سکاکله سره ولم ځکه چې پارت ټایم سونه ویکه څه دغه نه کولای میډیسن دی له بدوانی راولم نو هغه چې دی وته کله چې ملک آباد نه وته دی او د جنازو جمعات سره د الته کسان ولاړو فوجان دته وی چې سکه دی خو راشه در چې پارټیم حالات ډیر خراب نو خامخا به دن تاسو کو چې کارت شناختی کارت پارټیم کې ډیر لازمي وو د سره شناختی کارت نو په نور کپړو کې پاتې شو نو د خې جوړه ده بیا ته موږ نور په خواني خبر شي تقریبا 10 سال وشو نو اخذین بیمار و هغه جو دغه ملاړ وفات شو بیمار هم و دغه هم ملاړ وفات شو بیا زما نیکه چې کوم دی زما د ماما پلا هغه راغله حج دا هغه تقریبا په 2017 کې راغله نو هغه غریبوم ډیر دواګانی او ډیر جړل او یا الله زما ست سوال قبول کی زما د دې سر زما سره ملاقات وشي نو هغه ملاقات هم ونشو او هغه الله پاک د دنیا نه غلاړو سعودي عرب کې حج وکړو په ایرپورټ کې ناسو او لاړو لکه ډیر دغه ما سره خبرې کولی نو ډیر جړل به ماته ذاکر نور می سندي پکار خپل ځین پکار دي سی وینه مې ډیر وخت وشو نو اخذ هم لاړه لاري بسم لاړو زمان یم ذهني بیمار شي دا هغه غریب هر ټیم جاړي هر ټیم کزم ګرسه خوشحالي راشه وای انور الحق پک نشته زما مامان انور الحق نوم دی او مونږ ډیر درخواستونه دور کړی دي خو زما د سیم سیب نه عمران خان سیب نه او مراد سعید سیب نه او شهریار خان افریدی نه او علي محمد خان نه دا مطالبه ده چې دون شي چې زمانیا او زما د نیا چې کوم لکه زما تر شو زما د نیا لور شو او جو وسرو شي په دریو کسان نو سره ملاقات وکي چې هغه او زموږ زويشته لکه ډیر وخوشو خلک تی لکه دا غټ کم خلک چې دا منستران دي سي په ځان راولي چې دوی په کور کې یو کس ورکی نو دوی خامخا وځو چته خو یعنی دا غریبه طبقه ده غریب خلک ته نو زمونږ عمران خان سے ویل دي چې هر غریب ته امیر او غریب ته باندې ته یو شان کې کېږي انصاف ورکړي کېږي نو دا د انصاف حکومت ته ډیر حکومتونه راغلو هغه به تیر شو نو مونږه د عمران خان سره دا مطالبه کوو چې زر تزر دي داغه ملاقات وکړي شي او هغه نیول داغه دونو خوشو خامخا سنه سکی به چولې سنه سو پی نو مونږ دا نه چې هغه د آزاد کړی شي مونږ وایو چې مونږ ته دی وایي چې آیا دشته یا نشته آیا دشته یا نشته مونږ دونه درخواستونه ورکړي دي مونږ د پیښور د لاهور های کورټ سپریم کورټ پر مونږ تریو مونږ ته چې تاسو کوشش کوئ او مونږ هم کوشش کوو دا خبره نشو مونږ څنګه کوشش کوو مونږ ته خو دې پته نه لګي سو بیر راغلی زموږ د نیادل کوډ ویزه ټیم کړه ده نو زما عمران خان صاحب ته شهریار خان افریدی ته او مراد سعید صاحب ته ځکه چې زموږ پښتانه دي زموږ وزیران دي زموږ د پښتون خبره باوري ځکه زموږ په وټونو هغه ځګونی ته تری دي زما دا پرزور مطالبه ده چې دا غسر زمونږه ملاقات هم وکړي شي ځکه چې کله هم تاسو ته مو زموږ کلم خوشاله لاغلم زمان یاد لري جاړي زما مور دري جاړي اما تروريان جاړي اما لکه ټول د تر زمن جاړي لکه زموږ د سیمه ماو چې لکه زموږ خیلاسو ډیر وخت وشو زما دا ویډیو چې څوک هم ګوري شیر کوي او چې مخې ته ورسي اعلی حکام ته ورسي او غوب اکشن والی هر یو نیوز والا چې دي هغه ته دا خاص کوم زما ارونه دي دا ویډیو زر ته زر شیر کوي چې لکه د دې تاسو ته وکړئ شي او بل خبر دا یو زما ماما نه دي ډېر خلک دي د ډېر تور سرو خواندان دي ډېر تور سرو زامن دي بګي هغه نیولې دي سپ کم از کم دا وای نو مونږ دا نه وایو چې آیا د دې رازات کې شمو وایي دومره شي چې دا غسر سپ هغه ملاقات وکړي شي زما بیا یو پیر بیا د عمران خان نه دا پرزور مطالبه ده چې عمران خان او زما د आवाज بتا د زمونږ د وزیران چې دي
دا منستران چې دي دا به تا در رسي او زما ان شاء الله امید ده ډیر وخوشو یو حکومت دا आवाज نه چت کړي ان شاء الله تبه اوچته او ستاسو حکم سره بکیږي او الله دې تاسو ډیر ژوند درکې او زمون دا یو کار زمون دا دغه کوي چې لکه کم از کم دون شي چې لکه دا دغه شي دا ملاقات وکړي شي ډیر مننه په اخر کې تاسو اجازه غواړم السلام علیکم